أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویم حصہ آیت نمبر 162 باندې ختم شوا. د آیت 163 نا بیا دعوت توحید دویم ځل ذکر کولا آیت 163 کې او په دې باندې بیا اته دلیل عقلیه پیش کول. اول ځل داوا یو اجتماعات کې و دعوت توحید پای 15 دلیل عقلیه او دویم ځل دعوت توحید مینس کې ذکر کړي آیت 163 کې او په دې باندې اته دلیل عقلیه پیش کړو. اس د آیت 168 نا په دې کې رد افعال شرکیو کوي. یا ایها الناس خلقوا كلوا خري مما داغنا فی الارض جبل مکه کری حلالا طیبا حلال پاک خوراک کوي نو حلال اخري پاک اخري چې حلال می او پاک می کله او شی حلال خو پاک ني حلال وی غوا می خګړه بيزا وغيرها حلال دي خو کلمه په نو تکبیر په ونه وای دا چې مردار شي نه بیا پاک ني کله او شی پاکي خو حلال ني خر او نشي سپیر او نشي هغه حلال کی تکبیر په وای نو هغه دغه پاک کو خو حلال نه دی. الله وی دا څه شی خو چې حلال وي او پاک وي. یا ایها الناس اے خلقو کلوا خری مما داغنا فی الارض جبل مکه کی حلالا حلال طیبا پاک ولا تتبعوا تابعداری مکوئ خطوات الشیطان دا قدمونو د شیطان دا طریقو د شیطان انه یقینا شیطان لکم تاسو لرو عدو مبین دشمن اخکارو انما یقینا یامرکم حکم کوي تاسو د وینا کوي تاسو ته شیطان بالسوء وبدای سره واقوال شرکیو سره والفحشاء او ببه سره افعال شرکیا سوء اقوال شرکیا فحشاء افعال شرکیا وان او وینا کوي تاسو په دې باندې تقولو چوي تاسو الله پالا باندې مالا تعلمون اچن پوي گئی تاسو او زجر ور کوي باستدلال الباطل ته دې ته مسله بیان کې دوی وتا ته ویمغا د مشران په طریقه پسې روانیو وإذا قيل لهم کله چې ویلې شي دایته اتبعوا تابعداریو کوي روان شي ما کتاب پسې انزل الله چې لګلې دی الله قالوا وای دی بل نتبعو بلکې تابعداري کومګو ما داغه طریقې الفینا چې منتلم علیه په دې باندې ابا انا پلان زمګو او لو کان ابا او مگر کې پلان دای لا یعقلون شیئا نپویږي پیسې باندې ولا يهتدون او نه پسمن هر باندې روان وي. ومثل الذين مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومثل الذين مثال ستا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او مثال دا کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي وشان مثال دا او کسته ینقو چې आवाज کوي زناور تا بما پابانی لا يسمعو چې نه اوري لا يسمعو لا يفهمو ناوري سم په معنا دا اوري دوم راځي د پوي دوم راځي لا يسمعو لا يفهم نه پويږي وامه خېګړې په بیت आवाज کې نه و پويږي نه الا دعاء مگر صرف بللو هغه بلل اچره وګونو تراجینو په پويږي نه چې دې ماته سوې الا دعاء مگر بلل وندا او اوازو دا سي چې دا کوم سره په ضد باندې ټینګ شي او دې وې ځنه پويګم زه خو تاسو په خبره پوي نه شم او نه پويم چې تاسو سوي نو الله وې د مثال د زناورو دې څنګه چې غوا میخه ګډه بيزا صرف आवाज ورو اوري
او پویږي پینا نو د دې د زد د وجنا د زړه په وګو نوري وی پویږي نه یا وې نه پویګم چې دا تاسو وې ځکه انابت طلب مینه شوق پکې وینا زد وی پکې دې په ځکه نه پویږي سومن کان دي د حق نو بوکمن ګونګیان دي د حق نو او میون لاندې دي د حق نو قوم لا یعقلون په دین پویږي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو کلو خری من طیبات د پاکیزاونو ما رزقناکم چې درکړې موږ تاسو ته خېټه کې پاک واچوا دا بدن مثال دی او ګاډي دی د دې خېټې مثال د ټینکای دی دې ټینکای کې پاک تیل واچوا دا ګاډي چې پټرولي دی پټرول پکې واچوا ډیزلي ګاډي کې ډیزل واچوا او کته پټرولي ګاډي ته پکې پټرول نه چې وب پکې واچي د خاور تیل پکې ټینکای ډکه کې ټینکای خو ډکه کا واګاډي چلیږي نه بیا د انجن خرابای دا سیدا بدن الله پاک له جوړ کړی دی په دې خېټه کې به پاک اچي پاک پاچې نو بیا عبادت کوا بیا به قبليږي یو نوړی په خېټه کې نو صلیخ له عبادت نه قبليږي حرام اچي یو نوړی په حرام باندې یو حدیث شریف کې راځي یو سړی بحث ته تللی الله بکای ډوړي به پریتی وي او دې با خوراک به حرامي اسخاک به حرامي جامه کپڑا سب حرام وي پیسې به حرامي حرامو پیسو باندې چتلې دا حج الله نه قبلې حلال اخرى حلال الله پاک ته پاک وخی الله پاک ته طیب دی او طیب پاک سيزونه خوخی نو پاک اخرى خېټه کې پاک واچوا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو کلو خری من طیبات پاکیزاونو ما رزقناکم آج درکړې موږ تاسو ته واشکروا لله وشکر واسي الله لرو ان کنتم ایاه تعبدون کجره تاسو دې الله عبادت کوئ کله الله عبادت کول غواړي نو خېټه کې حرام ما چوا چې دا خېټه کې حرام واچول بیا ورته عبادت نه قبليږي نو حلال بخوري بیا عبادت کوو بیا به قبليږي او اومدي سورې بقره کې آیت 267 ګورئ آیت 267 کې بیا وایي چې د الله په لار کې خرج کې نو پاک په خرج کې دا نه چې ته حرامي خرج کې حرامي خرج کول هغه څه فائدہ نشته پاک بخوري او پاک په خرج کې سورې بقره آیت 267 یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو انفقوا خلقی ولا ذلہ کی من طیبات پاکی زونو ما کسبتم آچے گٹلی وی تاسو اخبر اللہ سے گٹلی حلال مالی آخرس کا نزل توئی پاک اخرى او 267 نمبر کے پاک خرس کا چی حرام دخیٹا کے واچول عبادت کے نہ قبلیگی او حرام دل اللہ پلار کی خرس کو نہ قبلیگی پاک اخرى حلال اخرى او پاک او حلال پاک دا اللہ پلار کے خرچ کا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو کلو خری من طیبات پاکیزاونو ما رزقناکم آچ درکړې موږ تاسو ته واشکروا لله شکر باسي خاص الله لرو ان کنتم ایاه تعبدون کچره تاسو دې الله عبادت کوئ اوس رد شرک فعلی کوي محرمات ذکر کئی انما حرم یقینا حرام کړی دا حرام کړی دا علیکم المیتۃ پتاسبانی مردارو ودم او وینا بيدن کې دم مسوعا سورہ نام کې راځي ودم او وینا بيدن کې ولام الخنزير او غخل خنزير وما او حرام دا کلمه او الا جواز شو به پاغي باندې پدې کلمې سره لغیر الله باید نند اللہ نو فمن ترن سوک محتاج شو غیر باغ نوینا فرمانی کا ان کے ولا عاد نوی جاتے کا ان کے پکڑلو کے دلو کی نمری نو کا نظر دا غیر اللہ دیکھو یا نوڑای دو تیو کچی دا مرگ نبچ کے زان پہ مماروا غیر باغ نوینا فرمانی کا ان کے ولا عاد
او نه زیاته کون کې په خورلو کې ولا اسم علی پدنی تر ګنا پد باندې ان الله بیشک الله پاک غفور الرحیم بخون کې مهربان دی او بیا ضرور کوي ان الذين بیشک کسان یکتمون چې پټوي دی ما انزل الله کتاب چې لګلې دی الله من الكتاب القرآن نو دا حرام او د حلال دا مسلې دا بیان کا خلکو ته دا پټاوما دا بیان کا پټاوای ما کتمان حق مکوا او که حق ته پټ کو ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټوي دایما انزل الله کتاب چې لګلې دی الله من الكتاب القرآن نو ويشترون او ورکی دی اخلی دی به پدی قرآن باندې سمنن قلیلا دا دنیا لگاو دنیا پی گٹھی پا قرآن باندې او مسئلے خلق البیانی نا پٹھے سلور سزاگانی ذکر کئی اولائک نا کسان ما یاکلونا نا چاہی دی پی بطونی پا گیڑوں پلوں کے الا النار مگر اوراو ولا یکلمهم اللہ خیطہ کی دی اور واچولو دویم ولا یکلمهم الله او خبر بون کی دی سر الله او یوم القیامت پرز قیامت د رحمت خبری د غضب او سر کی د رحمت پنه کی کلام الرحمن دریم عذاب ولا یزکیمون مپاکی دی لرد عذاب نو سلورم عذاب ولهم عذاب علیم تر دین پر عذاب دردناک اولئک الذین دا کسان دی اشتروا الضلالة کہ ورے کا گمراہی بالہدا وبدلے دا ہدایت والعذاب ورے کو عذاب بالمغفرت ببخن باندے فما اصبرهم ایو شین اصبرهم صغیر تعجب دا فما اصبرهم پس شی صبر کو دی لرو علی النار پور باندے ذالکا دا ذکا کہ اللہ قرآن نہ لے گلے او دو پٹ کو بأن اللہ بشک اللہ پاکو نزل الكتاب نہ لے گلے قرآن بالحق دپارا دا سرگندولو دا بالحق لئزار الحق دپارا دا سرگندولو دا حق دا قرآن پٹ کو لو گوتا گردوئی پا سبق تا گو رہے گوتا پہ گردوئی چی توجہ ہوئی را لے گلے قرآن اللہ بالحق لپاره د سرګندولو دا او د پټکو وان الذين بشکا کسان اختلفوا وان الذين اختلفوا بشکا کسان چې اختلاف کړی دی بل کتاب په قران کې لفي شقاق خاف مخالفت کړي باید لري د حق نه لیسل بران لنکی ان تولوا چې واړه وجوهکم مخنفل قبل المشرق په طرف د مشرق اوسا دا دې دې نه آیت 177 نا اوس درې مېسا شروع کړي بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کې درې مېسا د سورې بقره بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی اول د مجاهد ټریننګ لپاره لږ صفات ذکر کړي پنځه کې سره تعلق ساتي عقیده د سمي او پنځه عمل سره لیسن بران لنیکی انتو واللو چوارو تاسو وجوهکم مخنس تاسو قبل المشرق بدرب دا مشرق والمغرب دا مغرب ولیکن البر بر من لیکن نیکی دا غشانو آمن باللہ دا پینز صفات عقیدی ستاویلو ساتیو آمن باللہ چیمان روڑی پالا باندی دویم واليوم الاخر و ایمان روڑی پاورد آخرت باندی درم والملائکت و پا ملائکو باندی سلورم والکتاب و پا کتابنو باندی والنبیین و پا انبیاء علیہ السلام دا پینزا عقیدی سا تعلق ساتی او پینزا عمل سرا یو وآتا المال ورکی مال علا حبه سر زمین دا اللہ حبه کی دائی زمین اللہ تراجی اللہ سر زمین کئی دا پلار کی مال خرچ کئی یا حبه کی داہی زمین مال تراجی دے محبوب مال سرمین کئی او دا اللہ پلار کے خرچ کئی واتن مال ورکی مال علا حبی سرمین دا اللہ یا سرمین دا مال
چاته ورکوي ذویل قربا خپلوانو ته والیتاما یتیمانانو ته والمساکین مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته والسائلین او سوال کوونکو ته د پاره د دین ځان د سوال حرام دی دین د پاره غواړي ځان له سوال نه کې حرام دی وافر قوم او پازادلو د سټونو کې اچھا تخپل حق ورکا نن سبا پښتانه چې نو دا خپل حق چاله نه ور کوي خاص کر لور خور ته برخه نه ور کوي ورن یو کس راغلی وو ویرا دا زامن مې ماماګان وته ایسه نه ور کوي د مور نو کیس په داخله وو میټیک ته داخل کیږي چې نه در کوي وی ای راتوي چې تا ماماګان وای چې تام سره ایسه نه کیږي او بیا وتلا دمکی ورکې چې دا کا اسټیشن والا دا ظلم دا په پښتنو کې عام دی لور خورتا برخه نه ورکې ایسه نه ورکې الله وی اچھا تخبل حق ورکا ان تؤد الامانات الى اهل سورہ نساء کې راځي او مسافر ولا مال ورکې خرج کوي یتیمانو ته مسکینانو ته مسافر وتا او دویم صفاتو عمل سره تعلق ساتي واقام الصلاه او پابندي کوي د مونږ دریم واته زکات ور کوي زکات او سلورم والموفون پرواله کوي بیا هدم پوادو قلبان دی اذا عاهدوا کله چوادیو کی دی او پنځم صفاتو والصابرین او صبرناکو صبر کوي بل باسای په حالت د فقر کې غریبۍ کې او ذرا په حالت د مرض کې وحین الباس او په د جنگ کې اولئک الذین دا کسان دي صدقو چې رښتینی و اولئک ونا کسان هم المتقون هم دای پرهیزګارانو د مجاهد حسین د پر الله صفات ذکر کو پینځه کې دي سره تعلق ساتي پینځه من سره عقیده هم در سم کا او عمل هم در سم کو او اوسو د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین ذکر کړي په ملک دا څلور قوانین نافذ کا ملک با امن راشي یو قانون قصاص من الظالم وقاتل فرض دي چې دی با قصاص تغاړه کیدی په حاکم فرض دي چې دی با قصاص اخلي د قاتلنا نو اول قانون قصاص من الظالم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص مقرر شعر پتا سبحانه بدل اخستلو فل قتل په قتل کې خدا بادشاہ وخت وي یو فرد به بدل نه لري هغه سره معاشره خرابي بادشاہ وخت وي چې قصاص د قاتل نه ظالم نه واخلا الحر ان کاسل وی ان کاسل بالحر په بدل حاصل کی والعبد امره غلام بالعبد په بدل امره کی والانثى جنای بالانثى په بدل جنای کی ومن اوفی لون ومن قاتل اوفی لو چې معافی وکړي شهادتو من اخیه ضرور ددنا ضرور د مقتول نو من اخیه دای زمیر د مقتول تراجی دی من اخیه ضرور د مقتول نو شیان شفت تباونو نو ورپسې کېدل دی بالمعروف په عرفي طریقې سره په ښه طریقې سره په عرفي طریقې سره واداء او دا کولی الیه دی وارث د مقتول تابع احسان په ښه طریقې سره بیر تاوان نو ذالک دا دیت یا دا معافی تخفیف سانتیا نو من ربکم درم ساسنو ورحمه مهربانی فمن انتدا پس چاچے زیادتوں کو بعد ذالکو پس دینو فمن انتدا پس چاچے زیادتوں کو بعد ذالکو او پس دینو روح وشو بیا قتلو کو فلو پتن دل عذاب علیم عذاب دردناکو ولکم تریتا سلر فی القصاص فبدلا خیتو کی حیات جن خوشالی یا اولی الالباب اے خواندانو ناقلنو قصاص کے بدل قصاص والے بدلا وقت سڑے مرشی معنی کی ماں اسکال ختم کو وَلَكُمْ تَنِتَا سُنَرَوْ فِي الْقِصَاصِ پبدلا خیتو کی قصاص والی بادشاہ وقت حیات جن دا خوشالی او چی دشمنی وی جن دا خوشالی نوی
اجون دې پریشان یو بل بزګر یو ټوپه کې کلاس کو بګرځي پریشان نه پزما کا جنگي نو کلاس کو پراوالی ټوپه کراوالی یو مړ شابل اعلی شي د کلی نو تختی زما کا پځې پرته او بیا چې با وخت کې ساس وانخلی نه دښمنی دا سروانه با وخت باندې فرض دي چې قاتل نو کې ساس اخلي ولکم تنتا سلرو فیل قصاص په بدلا کې تو کې حیات جن خوشالی یا اولی الالباب اے خاندان عقلنو لعلکم تتقون خاچو یریږئ د الله نو ځان ورکړئ د مناهیو د الله نو. اوس دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د مالونو تقسیم او د میراث تقسیم د شریعت په قانونو کا لور خور د بکی حصہ ورکا کنه ورکه نو بیا جګړی وای دا کیسونه وای مقدمه وای او بیا نن سبا خو چې کیس داخل کې سیوجا سره داخل کې نه ته به 2-3 کال لګي نو چالتا کیسو غټي نو چې چا بیللې نو هغه بیا سیشن کورټ کې بیا اپیلو کې او چې بیا سیشن کورټ کې یو غټ یو بیلی نو چې چا بیللې نو بیا ای کورټ کې اپیلو کې نو چې ای کورټ ته لاړ نو الته بیا یو کس غټي چې کوم بیللې نو بیا سپریم کورټ ته لاړ شي نو دا چې چا کیس مقدمه شروع کړی وي ناغه مرشي بیا ځامنه پای کې بیا بلا وخت لګي قانون داسې دی دا انګریز قانون دی د شریعت او قران او سنت قانون هنيشتا نه داسې دی چې وخت لګي نو د مالونو تقسیم په قانوني شرعي سره وکا جګړه بنوي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي دا میراث تقسیم چې په قانوني شرعي سره وشي ملک به امن وي. کتبا مقرن شیر علیکم پتا سبحان دی اذا حضر کل چراشی آدکم الموتو یولتا ستالا ما دمارگو ان ترکا کچری پریخی وی خیرو مالو الوصیتو مفول کتبا دی مقرر دیسو شے وصیتو للوالدین مور پلار لرو والاقربینو قلوانتا بالمعروف فقطری کی سرا پا قانونی شرعی سرا حقا لائک دیدا وصیتو علی المتقین پا پرہیزگاران باندی فمن بدلو پس چاچ بدل کو دی وصیت لرو اس قرآن گول اثر نہ شروع شوئے دے عقیدت توحید بیان کی کور دا تسم کی عمل دا تسم کی دا اصلاح کی دا دنیا دا جون تیرول طریقے دا تخیی دا آخرت د تیاری طریقې د تخی د معاشري جون د طریقې خی خو چې دا ته بيزان پوي کې او زده کې فمن بدلو پچا چې بدل کو دی وصیت لرو بعد ما پداغینا سمعو چې اورېدلې وی دی وصیت لرو وانما وصیقنا اسم ګناه د دې بدلولو د وصیت علی الذین پاکستان باندې راو یبذلون چې بدلې دی وصیت لرو بابا ځان کدن نه پای کې وصیتو کی خبرې کول نشي وی ما پسې دا ټول ارس خرج کړي نو دا ټول ستای سره تا وګې دې مې سره وجندنا میګي دانه نه شوړي او سر پسې ټول خطا ته پته چې زو خاصه مړما دا ټول ستانه دی دې ما او کله ما پسې بوډای نو ما پسې سل روپے خرج کړي نو دی وی بابا وی چې 100 روپے را پسې خرج کړي بیا دې وصیت کوي چې دا هر څه ما پسې خرج کړي تا په جون ولې نه کول په جون باندې 1 روپے انفاق نه کوي 1 روپے د الله په لار کې نه لګي او چې ځن کوي بیا ما پسې دا هر څه خرج کړي دا ټول لا پسې خیرات کوي په جون نه کول او خیرات کوي تا په دې مې څنګه دا چې مړ وصیت کی نا بیا منیمنا او وصیت بیا بدل کی ان اللہ بشک اللہ پاک سمیعون علیم اوریدن کے عالم نے پوئے دے فمن خافا فمن عالما فمن خافا پسوک چے یریگی نے پوئشو عالما پوئشو ممو سند وصیت کو ان کی نو جنفن میلان کئی گناہ تا جنف گناہ کئی خو پخطا سرا
او اسمن او اسم او گناہ چا قصدن وی جنب میلان گناہ تا په خطا باندې گناہ او اسمن اسم قصدن گناہ او میلان کوي گناہ تا یا قصدن گناہ کوي نو فاصلو فضرو سے کو اصلاح کا فاصلہ بینهم پس اصلاح کا پمند رہی کے فمن خاف من موسن سو چیریگی یا پوشدہ وصیت کون کنا جنفن پا خطا سرا او اسمن یا پا گناہ سرا کسن دے وصیت کئی غلط وصیت کئی بابا پروت تے زنکرن ارزی دی وصیت کئی نو غلط وصیت کئی نو تے اصلاح کچ بابا دا ټول مال چې دی دا ستانه دی چې دې ټول ما پس خیرات کړي او بیا یو د دغه نه محرومه کې د میراث نه یو ته ټول اسور کې بل ته نه ورکې نه نو کدا اصلاح تاسو وکا نو دې کې څه ګناه نشته او ته چې بابا غلط وصیت مکوا صحیح وصیت وکا پمن خافا پساو سوچيري یا پوښو خافا علما پوښو ممو سند وصیت کې انکی نو جنفان پخطا سرا او اسمن یا و گناہ سرا و اصلاح پدرسی کو و اصلاح بینهم نو اصلاح کا پمند رئی کے ولا اسم علی پدنی تیرے گناہ پدباندے ان اللہ بشکا اللہ پاک غفور الرحیم وقل کے مہربان دے اس مثال دمک کی امتنو یا ایو الذین دریم قانون الصوم لارتباط النفس دریم قانون روزو نسا چستا نفس مضبوطی چې لوګه تند برداشت کولې شي سبا میدان جنگ کې چې بیا لوګه تند برداشت کولې شي اصوم لارتباط النفس روزا د پاره د مضبوطیا د نفس یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو کتبا مقرر شهره علیکم بتا سبحان دی علیکم بتا سبحان صيام روزه نیولو دارا پس دی خورا پس دلتا که مقرر شهر پتا سبحان دی روزه نیولو کما کتبالا کسنگا چه فرض کڑی شیوو علاللزین پاکسان بانی من قبلکم موقع استاسنو فرضیت داغی پسان کیفیت جدا دے لعلکم تتقون خواہ خاچو یری گئی دا اللہ نو زان بس کئی دی محرماتنا ایامن سومو ایامن روجیو نیسی پا ورزوش مروش ایامن سومو ایامن انیسی روجی پا ورزو مادودات شمیرولو شوکے فمن کانا پاساو سوچی منکم نتاسنو مریضن بیمار اولا سفر یا پا سفر باندے نروجہ دی اخری او شماری دی بیماری یا پا سفر باندے فائدتن پشماد من ایام اخر دورز نورو چی سور جو دی خوری دائی قضا و بیاروڑی چی پر سفر یا بیماری والالذین پاکستان باندے یطیقونہو چی رو طاقت نلری دروجی نیولو لا یطیقونہو چی طاقت نلری دروجی نیولو شیخ فانی دے نو فیدیاتون فیدیا ورکول دی شیخ فانی دے بوڑا دے صاحبہ کی غڑی گی روجنی چی نیولے نو ددو فیدیا پا جندم ورکولے شی چی سمرا سرسایا ورکے یو دیو روجی دمرگ نرسوالا پا جند بانی ورکولے شی چی دے صاحبہ کی غڑی گی روجنی چی نیوے نو پا جند شیخ فانی وطوئی شیخ فانی دے او که جوړ شو نو بیا ورو کزار وړي او کدا سي شیخ فانی وینو بیا داغه فدیه ورکوا په جن مرکول شي والذین پاکستان باندې یطیقونو چې روزه طاقت نه لري د روزې نیولو فدیاتون طعام مسکین ولاک ورکول مسکینانو ته یا بل معنا والذین پاکستان باندې یطیقونو چی طاقت لری درو جینی ولو فیدیاتون فیدیا ورکولی طعام مسکین خوراک مسکینانو تاو طاقت لری روجه دینی ولدا رج روجو نیسا ما خام انفاقو کا غریب تا روجماتی ورکا
د ورځې روزه ونیوله ماښام خیرات وکړه. یا شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي د روزې په رمضان میاشت کې د روزې ونیولې او بیا اختر کې سرسایه ورکا چې عبادت مالی او بدني هغه دواړه راشي. وعلى الذين پاکستان باندې یطيقونه چې طاقت لري د روزې نیولو فدیه ورکولی طعام مسکین خوراک مسکینانو ته او خوراک مسکینانو ته او فمن تطوع پچا چې زیاتی وکړه خیرن نیکی وهو خیر لنو دا غره دلرا وان تصوموا دا تاکید ما قبل روزه دا په سفر باندې په سفر کې تکلیف نه چې جهاز کې رواني په گاڑی کې رواني ایر کنډیشن موټر دی سفر دې تکلیف د تنشتا نو که سفر کې د روزونی ولا دا د رمضان دا ثواب دا خو بیا ورسته نه ملایوي قضا خو بلوړي خدا د رمضان ثواب خو بیا نشته دی یا ونه ملایوي دا رنګي بیماری دا سیدا چې ته روزه نیوي شي خو اجازه ته د روزي خورلو شته وته چې روزه ني سمایرا نیول شمه ډاکټر وایي منی څه حضور نیول شمه نو دا بهتره ده د رمضان هغه ثواب خو بیانې زکه وان تصوموا قروجون سیتاسو خیر لکم ورتاسو لرو ان کنتم تعلمون کجری تاسو کوئږي په خپل فائدہ باندې فائدہ بګیدار چې د رمضان ثوابونه ډیر دي. شهر رمضان الذي میاز د رمضان هغه دا انزلوا چې شروع شه ده نزول فيه القرآن په دې میاز کې د قرآن هدى للناس هدایت خاص هدایت په اعتبار دا قید للناس لپاره د خلقو وبینات واضح دلیل من الهدى ده هدایت نو په اعتبار د دلیلو والفرقان بلون کدا کو د باطل ومن شهد فسوق چې حاضر شو منکم الشهر تاسو نه میاشت د رمضان ته رمضان میاشت سره لو دی حاضر دی مسلمان دی عاقل دی بالغ دی فلیصومون روزه دیونی سی فيه په دې رمضان کې ومن کان مریضا او سوچ بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فائد نو روزه دی به اخري اجازت فائدتن شما دے من ایام اخر دورز نورو سورو جی خلی آئی کذا و بیاروڑی یرید اللہ ارادہ لری اللہ بکم الیسرا فتا سبانی دا سانتیاو ولا یرید ارادہ لری بکم العسرا فتا سبانی دا تنگسیا الدین یسرن دین معنی عمالو کا دین استان دے ولتکملوا العدة ودیر پارا چی پورا کئی تاسو شمارو ولتکبروا اللہ ودیر پارا چلویو گنی اللہ لرو علاما پا طریقہ باندی حداکم چی خودنے کڑی تاسو تا ولعلکم تشکرون خام خاچ شکر بازی تاسو اس ادخال الہی مینس کے دفع دوام کئی چی اللہ بدون دا عمل قبول کیو کنا نو ادخال الہی مینس کے اللہ داگی جواب کئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تاسو کې دان بندګان زمو انی په بار زما کې چې الله چرته دی نو مې نواسیته لري دا چې نو چې تو تو وایا ډایرک الله وای فإني قریب یقینا ذنی دیما یواذنی دینی مسوننی دیما نو سورہ قاف په 20 سپارش 12 آیات کې وای ونان واقرب الیه من حبل الورید انسان ته د مړې درک نه نږدې ما فإني قریب یقینا ذنی دیما یواذنی دینی ما اجیب الله قبل ما دعوت الدائی دعا پریشانو دعا د بلون کی دعوت الدائی دعا د بلون کی دا دعانے کنا چه فریاد کئی ماتا ولیت تجیب پس قبولتیا دیو کی دی لی زما دا حکمنو ولیؤمنو بی او ایمان دروڑی پما باندے لعلهم یرشدون خواہ خاچر الارمومی او اللہ لکم روا دی تاسو لرو لیلت السیامی پشپد روجی کی رفسو یوزے کی دلو اعلان سائکم بی بیان استاسو سرو دروجی میاش کی بی بیان سرا یوزے کی دیشی یارت ہن داخل لباس لکم جامیری تاسو لپارو وانتم لباس لہن و تاسو جامی دی لپارو خضر سری جامی سرے دخل جامی یو بلبانی پردرازی علم اللہ پوئی دی اللہ انکم یکنن تاسو کنتم وی تاسو
تختانون خیانت کو ان کی انفسکم پا قلون زاننو کے مخ کے ابتدا کے دروجی پا میاس کے بیبیانو سر دیوزے کدو اجازت نو بیارس والا اجازت کو فتابا علیکم مہربانیوں کو بتا سبحان دے وعفانکم او هیڅ جرم نه خره الله پتا سبحان دی اب کړه تا سنا هیڅ جرم نه خره الله پتا سبحان دی ها وا جما کې چې بیبيانو سره یو ځای شي په دې شپو کې رمضان کې فل انن اوسو باشروهن یو ځای شي د سره و رمضان پشپو کې و متو او اولټوي ما كتب الله لكم نیک اولاد چې مقرر کړی دی الله تاسو لره وکلوا وفروا واشربوا واسقوا حتا تنه پوری تبین چې کار لكم الخيط الابيض تاسو لره تار سپینو من الخيط الاسود د تار تورنو من الفجر یعنی د سبانو ثم تم الصيام بیا پورا کوي روزو الى الليل تسبح پوری ولا تباشروهن ما ذکی گئی دی سرو وانتم عاکفون او یہی تاسو په اعتکاف کې فلم ساجری په جمعات کې اعتکاف کې بیا بیبیان سره ذکی دي نسی تلک حدود الله دا قوانین د الله دی ولا تقربوها من ذکی گئی دی تا حدود الله قوانین بونډریوال چار دیواری دا چار دیواری دا دي چار دیوالای ته نږدې کېږما که ورلې نږدې نو بیا به اورېدو ته روشي چې دې دیوال نه چار دیوالای نه اخواته سدي دي حدود نه اولما تلک حدود الله دا قوانین د الله دی ولا تقربوا ان من دې کېږي دې تا اورېدو ته وجړو شي کذالک هم دارنګ بین الله بیان الله آیات دلائل قل احکام قل دلائل قل للناس خلق داو لعلهم يتقون خاصو یریږي د الله نو وسلورم قانون نه یعنی الارتشاء چې په ملک کې رشوت نه وي لکه چې رشوت وي نو بیا امن نشي راتلی او چې اوسره ځان د رشوت نه بچکی ساتل شي او چې نه بچکی بیا ته نشي ساتل الحمدلله ثم الحمدلله بطور تحدیث بالنعمت دا خبره کوم واما بنعمت ربک فحدث بطور تحدیث بالنعمت دا الله نعمت هغه داغه اظهار کول شي او د اسکالا په هاي کورټ کې ما سروس کړی دی او په عدالت کې می فیصله لیکلي دي او الحمدلله رشوت نه الله ساتلې ما ځان ساتي ته ارادو کې نیتو کې نو الله دې بیا بچ کړي او چې ته اراده نه کې نو بیا ځان نشي ساتلې دروازه وخلک روړي بیا نهي عن الارتشاء په ملک کې رشوت نه وي ځکه چې رشوت وي نو بیا امن نشي راتله اسلامي نشي راتله ولا تاكلوا مفري اموالكم مالنا استاسو بينكم فقل مينس کې بالباطل په غلطه طریقې سره وتذلوا بها او جوړندوي تاسو دلاره الهو کامې خېټه د حکمانو ته او پیته چې بار نو بلاري شي ناس خاصي دا کوي کې لګي او به یو سلور پینځه غزا باندې چې د سیلاب او بو تلاري شي نو خپل پکې خاصي دا لګه تنخواه ده او باندې د کوي د سیلاب او بو تلاري رشوت او سره یو ځکه تنخواه دې خاصه د کوي او بو سیلاب او تلاري کوي او به ځان سره سکاکي رشوت وایسو نو خېده کې حرام پراتی دي خوراک ته حرام دي اسکاک ته حرام دي د نیمونس قبليږي نه دی روزه قبليږي نه دی حج قبليږي اسی ځان کړي حرام دي خېده کې پراتی دي وتذلوا بها الى الحكام او ځوړندوي تاسو دلارو خېټو د حاکمانو ته لتاکلوا او مثال داسې ورکو چې کوي ته بار نو بلار شي په کې خپل انسخاشي د حاکمانو داغي د خېټو مثال کوي سره ورکو تا کوي ته د بهر نو بتوي کې ناخپل پکې خراب شي وتذلوا بها او ځوړندوي دلالو کامې خېټو د حاکمانو ته لتاکلوا دیر بارا چې خوري تاسو فریقن سو حساب من اموال الناس المالون خلقو بالاسم فقولوا د ګنا سره وانتم تعلمون او تاسو پويږئ
تاسو پوهیږئ چې دا رشوت اخیستل ګناه ده او بیا هم سره د هغې مخلي نن سبا خو پې فخر کوي ځکه تنخواه دې څومره ده یاره تنخواه مې لږه ده خو نور د الله فضل دی رشوت ته د الله فضل وایي او د الله بنده د الله فضل دی که ګن دی هېټه کې آرام واچول عبادت دی ده وایي تنخواه مې لږه ده خو نور د الله فضل دی کاروباري خلک یي هغوی په تول کې کمی دکاندار په تول کې کمی کوي چې اخلي ده نو زیات پالي او چې درکوي نو کم به درکوي او په بازار کې فروټ خرڅوي نو امونه ایښي نو مخې ته یې غټ غټ او ښه صفا صفای شي او مخې ته خپلې مخې ته یې اګنده ایښي او بیا چې کوم څښا وي نو څښا طرف یې ورته لاندې ایښي نو چې تا ته امونه درکوي نو هغه به راوالي بار طرف یې خو سمي نو زر د تله کې واچوي نو چې ته کور ته راوړې نو یو طرف یې ټول څښي هلکه دا خو تا حرام وکړ ټوله ورځ په نور ولاړې 40 سینټیګریډ ګرمي ده په اور کې ولاړې او حلال مزدوري ځان ته حرامه که دوکه دې وکړه نه څښا یو طرف ته بار سعودي عرب کې هلته اکثر ده خلک ځي او جون عمرې ته هلته چې لاشي دکان ته نو دکان نه چې سودا کې نو په خپله وګرځي او راوالي ځان ته سودا څنګه یې خوښوي فروټ اخلي که سبزي اخلي ځان ته راوالي او پیسې وله ورکړي دلته تا نه پرېږدي وایي نه ته به ناڅې ناس خاص واچوي نو ځان ته هغه حلاله ګټه ځان ته حرامه تجارت ته منډی کې څاروی خرڅوي نو هغه چې کوم ای بي پکې څاروي کې نه ته نه ښایي اپټ کي نو چې تا ته پته وتا ای پټ کړو دا اوس تا ګټه دې حرامه شوه ښه بیا دا الوګان زموږ کلي کې علاقه کې الوګان دي نو چې بوجۍ ډکوي نو لاندې پکې څښا څښا واچوي او د سر د پاسې غټ غټ راواچوي نو هغه چې بوجۍ وسپړي نو وګوره دا هاتي ګیدان کانے کې اور د کانے کې اور اوبه لري زمیدار پردی اوبه لري ځان لري هر څه حرام پغلا اوبه لري دبل حق وي دبل موړه پوله وي حرام نه ځان ساتي حرام چې یو خېټه یو نوړی په خېټه کې وي صالح ورځ عبادت نه قبليږي د حرام نه ځان ساتي د حرام نه ځان ساتل د لوی مجاهده ده ځکه دا په دې درې مېسه کې jihad فی سبیل الله د دې په درې مېسه کې ځکه دا ذکر کړي دا لوی مجاهده ده چې ته د حرام نه ځان ساتي رشوت نه ځان ساتي دکانداري تول کې کمی زیاتېونه کې سبزی خرڅې فروټ خرڅې نو اسخا خرڅ نه کې تجارت کې نو هغه سمو کا خېټه کې حرام ما چوا وانتم تعلمون ځکه وایي دا چې څوک غلط کار کوي هغه له پته چې څوک زنا کوي هغه له پته چې دا ګناه ده څوک حرام کوي هغه له پته چې دا حرام دي رشوت څوک اخلي هغه له پته چې دا رشوت ته حرام دي څوک هغه له پته غلا کوي هغه له پته چې دا غلا د ښه کار نه دی وځکه وي وانتم تعلمون تاسو پوهېږئ چې دا ګناه ده الله دې موږ له توفیق راکړي ډېر زیات ګناهګار یو الله دې راته ګناهونه معاف کړي کوم ګناهونه مو چې کړي په هغې باندې پښیمانه یو الله دې راته معافي وکړي د ګناهونو خو پردی حق الله نه معاف کوي هغه د هغه نه معافي غواړي یا به ورته واپس کوي د الله حق چې دی چې الله نه معافي غواړي توبه وباسي الله ورته خپل حق معاف کړي الله دې زموږ نه رضا شي او الله دې موږ ته ګناهونه معاف کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درس په ان شاء الله په خپل ټیم باندې وي 5 بجې ان شاء الله